تاسو ټول ځان ته دیندار وای. اوس دین څه ته وای؟ الله منلو والا ټول یې. الله څه ته وای؟ اسلام منلو والا ټول یې. ټول پاکستان یې مني. اوس اسلام وای څه ته؟ په دې باندې عزیزانو زمونږ د تھرو آؤٹ پاکستان عوام چې دي هغه قادر نه دي. وقتی طور د سوډا واټر بوتل پشان په جوش کې راشي لیکن بیا وروسته پکې اسم نه. نو زه تاسو نه اپیل دا کوم چې دین وپېژنئ. چې سکوله خو تکړه یې، پراپیګنډوله خو تکړه یې، یو بل پسې لکۍ تړلو له خو تکړه یې، لیکن دې لم ایمان نشته چې دا وپېژنئ چې دین څه ته وایي. ستاسو مثال داسې دی لکه بونیر کې یو دوه بوډای ښځې ناستې وي. نو داغه یو ښځې نوسي یو وړوکی غوندې ریډیو راوړو. نو هغه ریډیو یې چې ولګولو نو بوډو ته وی چې واورئ ډېر ښه غزل دی پکې. نو ریډیو کې غزلو چې برسات میں اوس بدا پختنم در نکوم چې دین څه ته وایي. تک دین دین خود یاد دی. پوه شو؟ نا یو بوډای بلی ته وایي چې خورې څه پوه شوې؟ وی چې نه څه وی دا یې ونه وي پکې چې په بر سوات کې دین په طرقه روان دی. اوس غزل دی برسات میں اوس تک دین دین خدای خبر چې څه بلا ده. خو بوډو ته دا جوړ کړی چې په بر سوات کې دین په طرقه روان. زمونږ هغه د بوډو مثال دی چې دین څه ته وایي. ولې داسې بې دینه یم دیندار یم. دین وایي څه ته د دین لفظ معنا څه ده؟ الله وایي څه ته؟ د الله معنا څه ده؟ اسلام وایي څه ته؟ د اسلام معنا څه ده؟ په دې به ما پوهې. نن د پاکستان قوم مونږ په دې پوه نه کړی شو. مایوس چې دین څه ته وایي، د دې معنا څه ده. عزیزانو زه خو یو ګناهګار او روسیا سړی ما او بیا ما 100 لکه روپۍ شیاګانو نه اخیستي دي. نو دې ورځو کې خو زه ډېر خراب یم.
ما ته یو مرګري وی چې ستا متعلق پیښور کې دا پراپګاندا ده چې د 6 لک روپۍ شیاګانو نه اغوستي. ما 40 کاله د پیښور مسلمانانو ته تقریرونه کړي دي. داغه سلا ما ته د رزیل قوم دارا کړه، د رزیلانو چې ما 6 لک روپۍ شیاو نه اغوستي. زه شیعه د خدای بندگان نه ګڼم تر هغې پورې چې څو پورې د جناب محمد رسول الله اتباع نه کړي او د ابوبکر او د عمر عثمان په چوکاټ باندې سر نه ایښی تر هغې پورې زه شیعه د خدای بندگان نه ګڼم. ما ته پته ده چې دا کم د سور بچي ما پسې دا پراپګاندا کړې ده. 6 لک روپۍ ورشه زما د ژوند ریکارډ دی په پیښور کې. دا کوسډب زه سړی نه ګڼم. ما پسې ډرامې ځکه کوي چې ما د دوی ښځې پرې نه خوي، د دوی لونه مې پرې نه خوي، د دوی زامن مې پرې نه خو، دا د باګړو بړواګان مې پرې نه خو. نو ما پسې خو به هم څه وایي که نه. د چا ښځو پسې چې زه ډرامې کوم په مینا بازار کې دا تاسو سره جوخت، نو هغه دله به ما پسې څه وایي نه. دا هغه څوک وایي چې د چا ښځې په 1000 روپۍ سرونه جوړی په صدر کې په ایر کټینګ کې. دا خبرې هغه خلک کوي او ما پیژندلی دي. که دا د سړي زامن نشو نو د کیسه خانې په جلسه کې به زه د دې ټول رازونه فاش کړم، ټول رازونه، او په ما به ثابتوي دا کم الفاظ چې ما د شیعو متعلق وي. که شیعو کې ایمان نو را میدان ته دي شیعو ثابته دي کی چې مونږ بجلیګر مولا ته 6 لک روپۍ ورکړي. زما په خبره پوهېږئ؟ خان بهادر د بېنظیرې په وخت کې منسټر اوقاف و که نه ورشئ قرآن ورته په سر کېدی چې ټلیفون یې راته وکړو چې بېنظیرې مشایخ او علما کانفرنس کړی دی. دې کانفرنس ته 1 غنټې تراشه د 20 لاک روپو چک درلیږم او دا سباله کیش کاو 20 لاک روپۍ والا. ما ورته وی چې خدای دې هغه کور روان که چې په تنګي کې دی. ما 40 کاله د پاکستان نه ځان په اودس کې ساتلی دی. زه د 40 کالو اودس په 6 لک روپۍ مات کړم. تاسو خیال راغی؟ که ایمان درکې چې دا کانفرنس تیر شي بیا دا چک راولېږه. زه به اوس ښځې ته ناست یم او خلق به مې په ټي وي وګوري چې لے میاں رنا پیچھے ڈرامے کر دینی یہ بھی بیٹھو ہی. تاسو خود سے یہی کرے پچکو والو والا لے میاں اور بجلی گھر بھی بیٹھو ہی رنا پیچھے ڈرامے کر دیتے رن تلے بیٹھو ہے. وایه بکنه ٹیلی ویژن خونن سبا بزرگانو کرم دے اولیاءو کرا شیخانو کرا اجیانو کرا خطیبانو کرا غجیانو کرا. وہی نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے نمازاں تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے
हलाल हराम दी तमीज नहीं की थी रोजा की करो होए नमाजा तेरा स्यापा करन ए दाढ़ी तेरा स्यापा करन ए हज तेरा स्यापा करन अगंजी तोब तेरा स्यापा करे शेखी तेरा स्यापा करे ते रोजा ते नूरोए दावे सरवैम दावे सर कच्चा की ईमानी द 12 वफात भारत रबीउल अव्वल बांदी द किसखाने जलसे ता रावलई द पाकिस्तान हुकूमत रावलई शिया रावलई आर सोकम ख्वाखई रावलई खबर सफाश दावे सर तरस पूरे द पाकिस्तान हुकूमत द बिजलीगर मुला खरीद करे न दे कोशिश ढेर करे जर्नल फजल हक दे खुदा सुबखी मातेवे ता मिनिस्टर आलम मिनिस्टर दे आलम यू लस्कर तेरा पसी वजीरान रा लेगर मिनिस्टर दे आलम अलका जनको मिनिस्टरी दो खोर पसी सविनाश उरिता अगशना झंडा जिस्ता प दूरबीन के बद ईश्वरनंद दरबान दे लगे नहीं रखा ना सविनाश मिनिस्टराय बांधे खुबज मुतियाज मुनक मुतियाज नन दर पदर खावरे पसर गर्जई के करा वजीर ने लिखो है तो डायरेक्टर नहीं मानदा वजीर ने लिखो है तो डायरेक्टर नहीं मानदा मौलाना साहब से चल को मंसूर नन में यौदा से जालिम सवाल जवाब द बल्दियात वजीर तले गले दे कि पदे मजगू की बेदड़े वेलजी द बल्दियात वजीर लिखली दे होगा डायरेक्टर ही न मन मल द बल्दियात वजीर तवर शवाया चिकद द सड़ी जोई नु पदी ठकी इस्तीफा वर जब वजीर और जब यौलान दी सड़ी तौली कम चिदा कारदा से ओका और बेने की दफ्तर तवर पसे वर्जम और सरलाम दे पे पासे जोड़ंदो नन तप कम्मल के उसे वेणो लत जाड़ी सरक लत जाड़ी चुआड़ी लत जाड़ी मशकी लत जाड़ी ओड़ो लत जाड़ी खुदा दे नूर पे जाड़ा मंगसू उस मुंतवे जिले मियो किधर गए मुला उन चुप के बैठे हुए मुल्क पे तबाह होंगे तो मुल्क क्यों कहने ये तो 43 साल हुए जड़ा आदमी तो किशोर दा वड़ा बढ़ांदा पिया चला आ रहा है आने पिए उसको जा मेरे नाल की मैं तेरा इमाम नहीं गवा मैं तेरे खत्मा ते नहीं आना मैं तेरे मुर्दियां दे जोड़े नहीं पाना मैं तेरा लीडर नहीं गवा मैं तेरा गुलाम नहीं गवा मैं तेरे कारिज नहीं रहना मैंने तेरा वोट नहीं लीता हूं तक मेरे ते के ठिपर पे वेचने ठिपर उन्ना ते वेच जिन्हों यार सुलेना में चूज मेरे ते ठिपर वेच तो मेरे पीछे चिसके मारने तेन शर्म नहीं आता जिन्होंने लोगों तने जाके कुर्सियां ते बिठाया उन्होंने का पीछे जा मेरे को मेरा तो तू एहसान मना पड़े होते कि मैं साल ही चिक 2 दफा आके तेरे सामने
अल्लाह दा दीन बयान कर। मेरे ते कोई ठिपर न वेचो न मैं तुम्हारा कोई जर खरीद गुलाम। बाकी मेरा ईमान मेरे कोल वजीर आन के ता मिनिस्टर आलू मैंने के जन केगा यवो लश्करत वजीर शाह तासु पे ईमान में नूरगुला चिता तो जी वजीर कहू दे दरे देगा बबान दे के कम खुशहाल है। हाँ तो यौलसम जल वर्तमा वेली चिन्ह भी प्रेदई वे चिन्ह मालियो करोड़ रुपए राकई चीजें द लंदन बैंक की केद वेलवली माल चे वजारत न लरी शमजों तकरीर कोम पर जलसा की पर जुमात की पादीरा खलक वो राजम मना नाम परुन वजीरो द कौम टोल माले वाले उस मुंग तकरीर न की जैसे बुआई करें तासो पुख्ताना पुख्तानिंगा पुख्ताना पे शर्मुनो शर्मियो पुख्ताना पुख्तून से तासो पुख्तानी सरपी जनूना ताजागनी जगह हमनन भाई माला मखलरा के मौलाना से मुबारक खुदा डेरा मेरा बानी रा बांधे होगा मालवाली वेली बस कोर बची पर मैं प्रदू कोरुनु तो टेलीविजन पर से तलख बैख पल रहा करो ना तो वक्त आने पर टेलीविजन की चिकमा पालवानी की तो पेरंगियान होगा संडागान अजमन खजिम गोरी करना गोरी है कना गुना होगी निश्ता अजमन खजिम पकता है लंगो है चरता पुख्तन पंजाब दे च पता हुकूमत कई पुख्तून पंजाब दे चिते द स्पेगमो न जोड़न करे पुख्तून पंजाब दे च पिंज काल उशू पता है पर गवर्नमेंट हाउस के च कम शे मुसल्लत करे दे पुख्तानो तासो खुदाया शेलरी कई चीजें ना पुख्तानो ड्रामो लतकड़े तासो के सड़े निश्ता तो टोल सुबह सरत के सड़े निश्ता दे आराम तो बला तकड़े बिजलीगर मुलायम शिया गाने न शिल्लक रुपए वगैरह बिजलीगर मुला पलमना मुंजो कई राशई राशई कत्ता सो दो न पैदा है यो सड़े बदा से पैदा कई चिकी सखाने तेरा वाले दो लसम पशपाओ दाओई चाओ मादल अदा पैसे और की या तो हुकूमत सड़े या तो पब्लिक सड़े नन्न सलवेह काला मख के अल्लाह दी मुफ्ती अब्दुल कयूम गरीक रहमत की सलवेह काला मख के दे अंजुमन बुनियाद जमुन पर मशवरा मुफ्ती अब्दुल कयूम से भी खेव चिदा सुनियान द शियागान और इमाम बाड़ो था और दागी जुलूसुनो तरजी राजी चखपला यो अंजुमन वर्त जोड़ को खपल लमारा ग्वालो तकरूना वर्त कौच अगज़ेना कटशी मुंग खुदा दर तकरी दा मुंग मुजमा अजीजान अर्ज में दाओ खपा नशई और खपा शई जमा बचो कई मालियो करोड़ रुपए राकी च लंदन बैंक की केदम अला वजीर केगम खलक बोई च दा दऊसम परून वजीरो
اوس قوم له سکړي چې اوس نن مونږ له تقریرونه کوي نو چې د دوس ټکی نه او تختم او د لندن په بینک پکې به اوسېږم نو یو وزیر ما ته وایي چې اسی دوسا کې اسی وزیر مالی سچ کے شاکی خدا دی قسم جڑے رستے تھے تو لنگے لیا کہنے دوس لنگے اسی کے شاکی ابل مرگری توی رازا دے باندے جھوکا نہ لگی چلار فضل اق دی خدایو بخی اغت ہوئی چاگو خمونگ تدسی ہوئی والبس دے مچیڑی صوبہ سرد کی یو بدماش زیم و یو بجگر مولا دے بنا چیڑی لس یو لس کالا گورنل پاتے شویو زمانوم بے چی واوری دو دا فلیاق سر ناس پاس تو خلقو نتپوسو کی چاگب زمان متعلق سوے چی واحد سڑے دا دے پا صوبہ سرد کی چی ترو سمون کنٹرول نکڑے سوک چی دا اوقاف و دا وزیر شکرانی علی زمان دی خبری کولے شی وی مولانا عبدالباقی شکرانی چی چاگستی و دا جی جاوید اللہ دے تخت بخت برقرار کہ جاوید جانا تخت بخت دی برقرار دا جاوید جان شکرانی چی سکوالی ادا سستنے والے جی جاتا وردی کی دا اوقاف منشتران زمان متعلق یو بیان کرنا چی دمرا لکم دلم ورکڑی او دی ہوئی اوشر زکاة والا دے ہوئی ز مزدوری کوم تجارت کوم زما دے مرگرو تا پتا دا او زان لروٹائے گٹم زما دا رحمان بابا عقیدہ دا اورنگزیب بادشاہ ورتوی چی کلا کلا زما دربار ترازا اگر ورته ز او ستا دربار تا ویلا ورته رحمان بابا ورته وی نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جان دے نل پترخ کې می جانان پلاس کې می جان دے زک اورنگ د زمانے زما غلام دے نن پترخ کے میں جانان پلاس کے میں جام دے زکا اورنگ دا زمانے زمان غلام دے اورنگزیب کا آرائش دا تخت و تاج کا خوف مر گئے بیدا تخت و تاراج کا ز پترخ کے دیار تصویر گرزوم پلاس کے دمیو جام گرزوم اورنگزیب زتا خپل غلام گنما زبو ولستا دربار ترازم او ایو د پیښور خلکو ستاسو د خدای په ذات قسمی چې د بجلیګر مولا فوټوم تروسا یا پټی وی لیدلم نو اگر ورځ ماته یو وزیر وی څنګه چل دی مونږ نه خپای ښکار نه مالزه وزیران ترغه نه منم چې تر کومه پورې د پاکستان نه د لاډ می کاله قانون ورکشوي نه ملک د اسلام دی ملک د مسلمانانو دی او قانون پکې د چا دی د فیرنگیان اخبار کے بیانون راضی کا خیال میں او مناظرہ شروع دا دا خز سربرائی جائز دا او کا ناجائز دا او جائز دا او کا ناجائز بے نظیر غریب راٹنگا کڑی دا ٹھیک شو خز سربرائی شتا کا نشتا ما تیوی چی دا چا چل دے یارا مال دا چل دا ندے چل دا دے چې رحمان بابا ته چاوي چې راځه دلته مریان راغلي جلسه ده چې تقریر واوري هغه زه ورته وی رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشق
رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوږونی سي ناسخ غوندې اوزګار تا دا تقریرونه چې کوي دا اوزګار دی او د عشق په کار کې بندې ما اوزګار نه دا اوزګار دي اول پاکستان خو به اله د اسلام ملک شي چې د پاکستان قانون قرآن شي کنه دا چې قانون قرآن شي نو بیا پاکستان اسلامی مملکت ته د ښځې سربراهي پکې جایز نه ده او چې قانون د پیرنګي دی نو په لندن او په دې ملک کې څه فرق دی خو د لندن ښځه ملک الزابت ته او زمونږه که بې نظیره شي نو غریبه ولې کافره کوئ رښتیا ووایي چې نواز شریف د بې نظیر ارمان در وستو که نه در وستو په دې ګرمۍ کې تور واسکټه چولی خیال اوزګار یې سربراهي شته او نشته شته او نشته جایز دی او ناجایز دی جایز دی او ناجایز دی ته زما لاس کې قوت او پاور راوالا چې زه تا ته بیا ووایم چې په پاکستان کې سیوا د الله نه او سیوا د جناب محمد رسول الله نه او سیوا د امام ابو حنیفه نه د بل مذهب نوم څوک واوړي چې سر ته قلم کوم او د سرونو قلا جوړه نن ټکیږي دا پاکستان نن یو اتو ورځو لما غوندې ناړي په لاس کې تماله زور راکړه زه وګورم چې ما نه څوک سړو نه بار راوځي وګور اتو ورځو ته وګوره چې ما نه په دې ملک کې د غیر مذهب نوم څوک واو شیعه په پاکستان کې د پاکستان اوسیدونکي دي ورته به وایم چې ټیک دننه ناستو سه او دروازې بند کړئ که بار راووتی نو ما پیژنئ کنه ته وګوره چې کېږي که نه کېږي ټولو ته پته ده ټولو ته پته ده پښتو خو ښه پوهېږي ټول ته یو څلور اجراګانو هغې اتفاق وکړو خپلو چې دا ټول خلک غلې کوي دا مونږ څه بلا والي راځئ چې مونږ هم شروع شو په لاره کې اجراګان ناست دي درې په جوارو کې پټ دي او یو په لار کې ناست چې لار کې ناست دی نو یو کولال پې راغی خرې مخکې دی کولال ورپسې دی او لخته ورسره ده نو کولال لوښي خرڅ کړي پیسې خو ورسره وي نو دا اجرا ورته وی چې کولال ماما خپله ژبه کې دې ښار کې خو یو ځایم شته که نه مستقل ډیپو دی جنډه بازار ورته وی دارشي ډیپو را کې دی رامداس کې یو دکاندار ویل به هر یو سیس په یو پیسه چاکو رومال په یو پیسه پاکستان کې هر یو سیس اجراګانو ډیپو هم پکې اجرا ورته وی کولال ماما مونږ غلی ولار شو کو کس در سره هغه چې ورته داسې کتلي چې دا خو اجرا دی هغه ویل درې اګست چې یو شنګ یې ورکړی په دې غوږ اجرا منډه کړې او نورو ملګرو ته وایي چې خورې راپاڅئ ویل ولې ویل وی پېژندو سړي وپېژندو بس یو اجرا مخکې او درې ورپسې په یو منډه لاړ
دې قوم دا حکومت پیژندلې دی چې دا غسلور اجراګان دي. ته مانا والله کټت کټت نن ملک وګوره د رشوت بازار لګېدلی بازار خبره څوک بې رشوته نه کوي. کسټم کې چې سړی نوکرۍ څومره پیسې دي ورشي پته وو. ایکسایز اینڈ ټیکسیشن کې چې برتی کیږي ورشي پته وو. سم بازار لګېدلی ورش او ورسیر چې ستا سرک او ویڼی پاس کوي راشي چې لاین درته وښیم تر چیف انجینیر پورې دا ورسیر لینک ټولو سره جنګېدلی داسې هر یو محکمه بازار لګېدلی. دا به کېږي څنګه؟ دا به کېږي اعلی چې زه د ملک سربراه او غټه غوښه خورم پیپر او الوګان او کچالان خورم تا سره یو شان پزمکا سملم یو شان کټ کې سملم یو شان کور کې اوسېږم تو وګوره چې د عمل ټکی کنه نن هغه وزیرانو لم د 5 लाख روپو فرنش په بنگلو کې شوی دی چې د چا په کلی کې کوټه نه و چې راشي چې درته وښیم زه د اورېدو خبرې نه کوم خیمه یې درته په سترګو راشه ډاره چې څوک وڅکي د شرابو نشه کې پولیس یې ونیسي دا سپیان نه دي الله دې د دې بلاګانو نه څه د شراب الله ډاکټر یې بوزي اسپیټال ته چې بوزي ډاکټر دوربین راوړي فل ډرینک رش د غریب زوی ټرس کلی دا درته د 10 روپو معاینه کړو په اسپیټال کې او پولیس چالان کړو جیل ته واستولو ټرایس کړو د بنگلو نه دا گاډونه لري کوي او د شپې ما سره شي راځي چې ورنن امباسم گاډ دی مونږ نه یې ساري ټرس کل نه اعلی ویس کی بوتل به اسکلی او په غډېدو به درته وخه په غډېدو ټولش پګړی دایات آباد د ویسکی اعلی ویسکی دکان چا د پاره جوړ دی هغه لټره مار نه دی هغه له د شامی روډ د یونیورسيټي روډ او د ډیفنس روډ بنگلو والا ویسکی ال تر تاسو غریبو خدای نور تباہ کا چې تباہ شي نور خدای غر کو ټیپر در باندې خدای په 50 روپے چې ټاکای کا دا ټول آرام تو تاسو کړي سبب بیا غړېږي بلدیات انتخابات او غیر زمونږ د جمعیت میټینګو مرپوري سالنګ مالبس د اسلام او د چواړیانو جمعدارای ته پاتې زایما او زه چې منبر ودرو مذهب ولا تقریر کوم چې دله ووټ ورکړي څه به مچ دی به اسلام برابر کارونه به کېږي دا یو ولاړ دی شاډن په طبیعت یې خړ ځکه چې دیم په شوق کې 43 کال د صدر ایوب د زمانه نه والا ترننه کونسلرانو سمل ټیپر
تیو دلته د پیښور یو میر جوړ شوی څو ورځو له ویل زه کې میر شوم زه به ګرځم به او ټولو ته مې ویلې که زه به ګرځم والا راشئ زمونږ د لنډي ارباب روډ سړک وګورئ ګرځم والا پې 10 ځله راغی پې ګرځم نشو بالا ماڼۍ ته د پی ډي اے وزیر راغی سړک ډېر ښه شو ایکسین انجینئر صاحب لنډي ته به سب شروع کړ اته ورځې مونږ متیاز اسکلي دي اته ورځې ما دا اوس 10 ورځې مخکې اته ورځې زمونږ د علاقې ګټر بندو د کارپوریشن والاو هغه ګټر په اتو ورځو کې نشو کولاولی 10 غزه کې ګټر دی 10 غزه کې اتو ورځو کې نشو کولاولی د ټولې علاقې متیازې په هغې کې د ټیوبویل نلونه تیر دي او هغه لیک دي هغه لیکونو کې به متیازې د علاقې ننوتې چې ټیوبویل به چالو شو متیازې به په مونږ راتلې مونږ به څکلې دي ما اته ورځې د متیازو په اوبو اودس کړی او مونځونه مې کړي خدای دې دوی تباه کړي د دې د خدای بیړي غر کړي د دې د خدای کور وای جامې پې وینځلي اوړم پې هغه ګلي سکلیم دي اته ورځې بجلیګر مولا پی ډي اے او د کارپوریشن د لاسه متیاز اسکلي چې اسکیمارو لږ د سړي زامن شي سړی توپ زده کوي غټ سنډا ته لږ لاس واچوي غټ سنډا 2 میاشتې ستا صوبایي سیشن وشي 2 میاشتې په ایمان یې وایي چې د پېښور خلکو پې پوه شوي یی چې د 2 میاشتې کې صوبایي اسمبلی کې څه فیصله وشوه پوه شوي یی 2 ممبرانو په دې جګړه وکړه چې کار پارکینګ کې زما موټر په نور ولاړي چت ورته نشته تا خدای د جهنم په نورو دروا ټول قوم د ګرمۍ نه سوځي بجلی بلم کم ځای ته ورسولو د سوی ګیس بلم کم ځای ته ورسولو غریب سړی ټلیفون نشي کولی 104 روپۍ یو کال شو لوکل کال یو چارجز دی هغې ته څه وایي ایکسایز ډیوټي د بجلی په بل باندې مسئول ټیکس کور دی وران شنو دا مسئول ټیکس هغه شي نه چې په سړک راځي که نه نو دا بجلی په سړک را روانې د ملکن نه ځکه چې د مسئول چونګو ټیکه چا سره ده چا سره ده مسئول ټیکس د بجلی په بل باندې تاسو خو ویل چې 100 یونټه بجلی به مفت کا نو زه ځکه وایم چې میں کس کس نوروا ماں نوروا کے پیو نوروا کے پیراوا نوروا کے شہریوں میں توا نوروا کم کم غم بد دې ملک جاړي خدای رانی وړي کابل وګورئ د کابل خار د لندر انګریزان براتله چې سبا کېده نن زمینی آفت خو پرېږده چې په خار نازل دی پرون بله ورځ آسمانی آفت پې نازل شو سیلاب پہ راغے چې د کابل په تاریخ کې نو راغله زرګونه خلق سیره آب شو مړ شو او په سوونه کورونه تباہ شو والله العظیم چې په خبر سره بم دا معاملې کی په خدای قسم کوم د سړی ځامن نشو مونږ سره بم خدای دا چل کوي آسمانی آفت برا باندې نازل شي زمینی آفت خو نازل که دکاندار ته ودرېږي
मसूर दी दाल के पावे 24 रुपए किलो। दा करियाणी दुकान 100 रुपए किलो दी अलका सलीर कुर्बान दे। मसूर दाल په خوا خلکو د غریبای د وجه خوړو دا څه وکنه غریبانو په دال خوړو ځکه چې غوخه به اغسته نه شو. نن د مسور دال په 24 روپے کیلو. خو مسور دال کم ځای نه لاړو ته چل یو میخه چې کساب والی او د منډۍ نه د کساب کور ترازی 1000 روپے په د سرکار ټیکس لګیدنه. پلاره کې بدمعشان ورته کینولي کساب لبیا به کساب څنګه 30 روپے کیلو نه ورکي چې کساب 30 روپے کیلو ورکي نو مجسټریټ دلته ورته یو پکې ګيري والا قانون دی لاس کې واغ مخکې سپایانو ته به چې مخکې الله چې دی لاډر ورک او بیا چې مجسټریټ ورته په بټونو مړه داغه کوناټیش نه کی وخه جی 3 بټچې فوډ کې په باندې پرچاو دا دکانداران وو 3 بټچې فوډ تانه ته چې بوټ تانهدار ته وی چې یاره شپېلې را پرېده بیا به سره نجیدا نان بیلیبل پیژنې ها سرولې فزن څه پیژنې ته څه کار کې ها سپینه ټوپه وای څه کار کې ها څه کار کې سور رنگ ورکه خاص ټیم کې ځان لا مزدوری خدای پیژندلی. نان بیلیبل معنا ده چې دا ناقابل ضمانت ده. 3 بټچې فوډ چې ده د مسور دال ګران خرڅ غوخه ګران خرڅ دی خو ګوري د ناغي پورز غوخه خرڅ کړي دی خو ګوري کله ناغي پورز دکاندار ته د پیر پورز غوخه پاتې شي او د منګل پورز خرڅ کی چې ښان شي اخو د 3 بټچې فوډ کې چالانيږي ټیک شو. او د شوبې سرکړی چرګان غوخه خوړل 2 ورځې ناجایز دي کنه ټیک ده غوخه خوړل نو د شوبې سرکړی چرګان چې د چاکور ته چکن زی نو هغه ته چرګان خوړل جایز دي اولی په 3 بټچې فوډ کې نه چالاني ولی دغم غوخه وخوړه کنه ها 3 بټچې فوډ کې ز ریډي والا ہے اسیم چې کوم ملک د ظلم دا انتهایی هغه ملک به خورز ګوري ز ریډي والا ہے د 100 روپو سبزی می پرېړه کې اچولې ده یا فروټ می اچولې دي په دې نور کې روانم په سرک اخر سوم او ماما دا امرت څنګه دی جی 15 روپے ها قانون دے لاس کے واقع سرکاری ریٹ سلور دے گاڑیم پر لارے کی واچی او سڑیم کی نہیں گاڑے تی کمیٹھائی تا بوزی اب امرت تی بیو خوری گاڑے التا ادری دے پا 3 بٹچے فوڈ کی چالان آغا عورت دمونگ دکان تے اور آگے قسم پا خدای دے چی قرض 50 روپے وقتی وی مجسٹریٹ جرم کم را سر نقدشتنا 50 روپے را کم ملکی چې د ظلم دا انتهایی دی خو ګوره د سبزی منډۍ اړتیان او د فروټ منډۍ اړتیان کروڑپتیان چا چې په یو پیره کې د کابل په د نیمبوانو په یو پیره کې به 3 لک روپے ګټلي هغه ولې نه نسی په 3 بټچې فوډ کې د سبزی منډۍ اړتیان او د فروټ منډۍ اړتیان اپ 3 بټچې فوډ کې چاواورې دو چې مجسټریټ نیولې چاواورې ویلا کریډونو ورځي یو سره زناست د مالټو زمانہ وا
السلام علیکم اجی صاحب څنګه جوړ یاره بیگانه مالټي خو دومره اعلی کریټو نه وته نور څنګه حال دی طبیعت ته خره فلان او چې مال هغه افسر داسې وکړه کنه زر غلې شو وی خاجي صاحب بیا به چرته خبرې کوي ماجد اجی صاحب څوک دا زما یو شنا او مال شنا دي نو دا پلانې او پلانې څو وایلم نامه خی پیجنې غټ ډبلې غوندې د فروټو منډي ها نو چې د شپې بنگلو ته کریټونه تقسیم شي پاګې د ورځې مجسټریټ ورتلی شي کمل کې چې د ظلم دا حالي دیکھو ګوره په غریب سړي د زوی واده دی چرته پودړه غوندې ډمه راوستې دا کوساډه به غوندې که نه اجره کې ګډی دا علاقې ایسې چو صاحب ورپسې راشه وایي تا اجازت اغسته ایسې چو نه تاڼې نه چې ډمه ګډې دلته نیسئ مړه ټول نیسي او تاڼه کې حوالات کې واچي قربان دې شم ایسې چو صاحب خدای دې مونږ تم په نیک رامدد کا دا د نشترحال ډمه چې بل ورځ د کابل نه راغلی و حکومت ولا اعزاز ورکولو په نشترحال کې ګډېده دا دې ولې ونه نیوه او بله د بنو ده که د کوم ځای ده شکیله په نشترحال کې چې معتبرو ته ډمه ګډېږي هغې دپاره تعزیرات پاکستان نشته او غریب لکه په اجره کې ګډه شو هغې دپاره تعزیرات پاکستان دا ستاسو ملک دی دا ستاسو حکومت دی دا ستاسو د ملک قانون دی قانون څه ته وایي قانون دې ته وایي چې یو ښځه راله عمر فاروق ته حضرت عمر په باغ کې ناست دی او ورته آواز کوي چې عمر دلته راشه تعال حضرت عمر په منډه ورته راغی ویل بیبي وایه ورته ویل دا قرآن چې ته د کوم قرآن خلیفه دا تا د پاره دی که مونږ د پاره دی کار چا د پاره دی ویل بیبي دار چا د پاره دی ویل دا زماغي کې ماشوم دا ستا امانت ته ستا د زوی نه دا ما سره پیدا شوی دی او به ګورم چې ته په قرآن څومره عمل ویل بیبي غم مه کوه کور ته لاړو زوی د ویښتو نه ونیو بار را روان کو چې تا پلانې ښځې سره بدفعلي کړې ده زوی اقبال جرم کو چې کړې مې سړي راوغوښت راوی غوښتو مسجد نبوي سره ودرولو جلادانو ته وی چې ما په دې زوی د سلو درو حکم کو لگاوي کوي جرګه والا رااله چې دا زوی د قرآن ډېر مزیدار وی مونږ ووهه خو دته څه مه وایه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ولا تزر وازره وزر اخرى دا الله قانون دا نه دی چې د یو ګناه بل ته په سر شي هم دی بو پلار امیر المؤمنین دی ورته ولاړ دی او زوی په درو والے کیږي دا د غلام اسحاق زوم نو چې بل ملک ته په خیر خیریت واستول وایستول کنه سیکړي نن سبا خو ملک دا دی چې د ابای خپلې سرې سترګې یو ملا زوی ښکار ته تللی و هلکانو بل څه نه دي میلاو ګیدړې ویشتې چې ګیدړې ویشته هلکانو ورته ویل چې ای ته مردار ہے هغه ویل کون کہندے کہ مردار ہے مولا دا پتر میں آمد مردار تے حلال تو سی سمجھ حلال ہے چراغ پلار ته وی چې میاں جی ګیدړ حلال ہے هغه چې نه
मुर्दार कौन आंखने क्या लाल है? नूर जमाल आंखने क्या लाल, तेरा पुत्र आंखने क्या लाल। अगर फिर ठहरो मैं किताब देखा, किताब रागस्ते सीनी बोले दीजिए। सुनो मियाँ, किताब ना मसले के जिथे मियाँ नूर जमाल, गिदड़ शिजड़ सब हलाल। नूर जमाल जिथे होवे उथे गिदड़ मिदड़ सारे हलाल होंगे ना। उस चे बाबा खपलवे मजे कवा और कद बाबा खपलवे बेड़ा दे दा प्लारम कर अशनई अबय सरा जोड़ा कई बे खमुजा पर खबर न पोए गई, अबय पैदा कर ना। हजरत उमर वलार दे उसे पदरो दुरो बांधी लगावी गी लग्या दे चातिया दुरे ओ लगे दो वेल बाबा तगे शुम लगे उबरा का। हजरत उमर और तो वही बची अमाद हद इजराप वक्त की चाल मुबन दी और कड़ी कताल में उबदर कड़ी ने खुदा बराना नाराज कि बल मुजरिम लदे उबने और कड़ी पदासी वक्त के उजुला वर के शल दुरे पाती दी के उब ज्वंदे पाती शुन उब बोस की औ कमर शुन उस्ताओ बब पहाउजी का सरद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दला सवी। सलमा तो रो लगे दो रो गर्दे दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कानून देता हुए और ईमान देता हुए कि पखपल कोर इरादा और पजो इरालम नो लगावी को और खावर ले गलो नन चे दगटो दौलतो दर सरा सरे स्तरगी दिवी मालो बंगलावा करो फरो शराब कम खैर दे डमे गडावम खैर दे का कानून के डमा गडोल जुर्म दे नो डमा गडोल को अर्जे की जुर्म दे कना दादा हाँ नो निश्तरहाल की जायज दा और द गरीब पौजरा की नाजायज दा और अब्दुर्रब निश्तर हो पाकिस्तान की यो लोई सड़े तेर शिवे दे काबिल और द टॉप सड़े तेर शिवे दे दागा दुमरा नुम स्पक्षो चितासु पर डमखाना बांधी खेद उस बार वफात नरुस्तु बनिश्तरहाल की जिसने खैबर लेगी कभी आवर्त लगी जिसने खैबर नाजीजान खबर दादा दीनम प्रेख है अल्लाम प्रेख है इस्लामम प्रेख है न खुदा तासु प्रीखिए चे खुदा तासु प्रीखिए नु द यौ रज न बबली ल जलीलेगी द बली न बबली लकेगी द बली न बबली लकी पताणों के तासु जलीलिए प कचरों के तासु जलीलिए पास्पतालुनों के तासु जलीलिए प दफ्तरुनों के तासु जलीलिए इचर तबद इज्जत ज्वंदर तनजीब नशी चे सो पोरे तासो खुदाए ताओ द खुदाए दीन त सर नगुन शिवी नहीं ताने ल चवर शई तासो गंज के खो यादा शाडन नबार दाजेम डेर खतरनाक दे ता पलार च रवानी अवलदार और पसे राशि चे खान दे ग्वाड़ी नो पर सारा खुदा से रवानी का ना चितानी कम नहीं। सलाम अलैकुम मिर्जा मिर्जादा से चल करी आज की नता नड़ बुट दी हस्ताज ईमानू ने कहते नहीं कहना अलैकुम जी दोस्ता सरा किना था बार न बार रोज न दास नास्ती देवाल सर पखपो नास्ती बेंचम नहीं चिपकी दास नास्ती
چې په دې کې یو ګل والا راشي خان ملزم راوسته او جی راوسته السلام علیکم جی السلام علیکم ها اته رتی بوټوز چې جی ما خو